بعضې کسان تپوس کوي چې زکات په کومو کومو څیزونو کې دی دا یو اهم مسله ده عزتمن نو د دې لپاره د یو قاعده بیانو چې هغې سره به تاسو ته خپل زکات څیزونه شمارل او د هغې اندازه لګول اسان وي 4 قسمه مالونو کې عزتمندو زکات دی آسانه خبره یو عزتمندو سونه کې دویم چاندی کې دریم کرنسی چې د هر ملک کرنسی او پیسه او روپۍ وي او څلورم قسم تجارتی مال چې کوم څیز ته خرڅې او د خرڅون دپاره یې راوړی دی نو دی څیز ته ویل کېږي تجارتي اموال تجارتي مالونه نو په دې 4 قسمه څیزونو کې عزتمندو د دې به خپل نصابونه دي چې سونا 7.5 تولې ته ورسیږي نو په دې کې عزتمندو زکات بیا فرض شي چې د دې نه زیاتې نو بیا هم پکې زکات دی که کوم انسان سره 7.5 تولې نه کمه سونه ده او د نورو 3 څیزونو کې ورسره یو څیز هم نشته نو سره نقدي روپۍ شته پوره کال نو سره چاندي شته نو سره تجارتي مال شته سونه ورسره شته 7 تولې ده 9 تولې ده 6 تولې ده زکات پې نشته خدا یاد لرئ چې کوم انسان سره سونم وي او لږه د 1 توله 2 توله 3 تولې 7 تولې پورې او د سره تجارتي مال دی یا سره نقدي ده یا سره چاندي ده نو بیا په دغې باندې زکات شته نو فی الحال مې راته آسان څنګه ځان سره چې کله زکات وباسي په کومه ورځ تا کال پوره شو مثلا ته په رمضان کې حساب کې اسلامي میاشتو کې حساب کوئ ځکه اسلامي کال د دې نورو کلونو نه 11 ورځې کم وي نو صحیح حساب په دې سره راځي نو مثلا یو انسان د رمضان په اوله ورځ باندې زکات حساب کوي نو رمضان چې اوله ورځ راشي خپل سونه به ځان سره وګوري چې څومره ده هغه به ځان سره ولیکي بیا به ځان سره نقدي روپۍ هغه به ولیکي بیا به چې کوم دی تا تجارتي مالونه دي هغه به ولیکي او دا 4 قسمه څیزونه به ځان سره ولیکي مثلا 4 وانه څیزونه چې تا راجمع کړل 10 لکه روپۍ شوي نو به د 10 لکه روپو زکات په ورکړي 2.5% زکات وي 40% زکات وي آسان کار نه سبا دا دی چې تا سره څومره روپۍ جوړې شوي هغه په کیلکولیټر کې ولیکه موبایل کې کیلکولیټر راوباسه چې مثلا 10 لکه روپۍ دي په 40 تقسیم کا 40 باندې ډیوایډ تقسیم کا بس دغه ستا زکات شو تو څوګوره 100 په 40 باندې تقسیم کا څو دی راځي 2.5 40 حصہ ده په 40 روپو کې 1 روپۍ بیا په 40 کې 2 روپۍ 80 روپو کې 2 روپۍ شوي بیا پاتې شي 100 پاغي کې 9 روپۍ آسان طریقه ده چې کوم څیز بازار کې په ریټ خرڅېږي بس هغه ریټ ځان سره ولیکه چې دا سونه د دومره روپو شوه قیمت فروخت دی ته وایي نو دې طریقې سره تاسو خپل کیلکولیشن او دغه رنګ عزتمندو شمارل کولی شي